چې کوم شرکا دي آیا دی کې صحیح العقیده کېدل شرط دی؟ دا مسله ده چې قربانی یو وجوبی یا سنت عبادت ده اور د دې خبره هم خیال ساتل پکار دي چې قربانۍ کې یعنی کم د ټل ملګری وي وکاسوي پنځوي شپږوي دی کې د دې خبره خیال ساتل پکار دي چې ټول صحیح العقیده وي. که یو سړی داسې و چې داغه کاروبار د حرام و دی یا داغه عقیده ټیک نه ده، مشرک دی، بدعتي دی، نو مشرکان او بدعتیان دا په قربانۍ کې که یو امی سړی یا یو داسې عالم وي چې هغه عقیده د شرک وي یا د بدعت وي، موجوده وخت کې بریلیان اور پلاستیکی مروجه دیوبندیان دا شرکی او بدعي عقاید ساتي، نو دا خلق چې کوم د مړو د اوریدو قائل دي، کم پدی دنیاوی زمکه والا قبر کې په اعاده روح سره عادتن د ژوند قائل دي او مړی دي قبرونو کې ژوندۍ غړي، یا اولیاء ولا انبیاء ولا علم غیب ثابتوي، یا د قبر زیارتونه کوي او د هغه ځای مالګي پزان باندې خور پزان مګي مالګي سټي قبرونو کې شمع بلوي، داسې شرکی عقاید چې کم عوام کم مولان ساتي، دا کچا په قربانۍ کې شریک کړل د ټولو تل قربانی نه شوي، هغه باندې د خپل قربانۍ دوباره کول دي یا د هغه برابر پیسې بیا صدقه کول ضروری لازم دي. اور کله یو سړی ګیره وړوي د موټینا یا شین جامت کوي دی بیا هم په قربانۍ کې شامل اول ټیک دي، لیکن مشرک سړی چې عقیده د شرک وي د د وجه د ټولو قرباني خرابېږي، مشرک عالم یا مشرک امی سړی دا به په قربانۍ ټل کې بالکل نشي شاملولی. واجب قربانی سړی نه پاتې شي نو څه مسله ده؟ صحیح قول دا دی چې قربانی سنت دا واجب نه ده د دلایل پرانا کې، خو عند الاحناف حکم د وجوب ده. نو مسله دا ده چې د قربانۍ ورځو کې قربانی ونه کړه او بده قربانی کول لازم او ضروری وو، نو دې د قربانۍ درځو نه بعد دې د یو ټلګری برابر یعنی د یوې قربانۍ برابر قیمت د صدقه کی امید دې ممکن ده چې الله رب العالمین یې غاړه خلاص